یو خصوصیت خو دا وي چې هر څه پاک چې الله هم پاکه وي او هر څه پاکه مې خصوصیت یې دا دی بیا خوږه هم وي غوښه ښایسته هم راځي پاک هم راځي بل خواري به ورسره کړی چې شی پاک نه وي ناولي سړي دا کار نه دی او به دا کسابۍ کار زموږ نیکو کوو دا هم کسب دی او د پخوا نه زموږ دا کسب دی اوس کسب دا زموږ نه دی دا هم ډېر د پخوا نه دی 1970 نه زموږ درو بیا هم پلار کړ بیا هغه نه پس چې و بیا پسې هغه نه مونږ 1970 نه دا درې 1990 پورې هغه وکړ بیا هغه نه پس دا مونږ دا کار سټارټ نو اوسه پورې مونږ کړو دا هم د پلار نیکه نه دا کسب دی نو بس اول خو دا شی په لونډي کوتل کې اول بیا داسې ورو ورو خورېده بیا پسې کارخانو کې هم دا دوکانونه اوس وواته بیا پسې پېښور کې ښه مخکې نه و نو بس نامه دا شینواري وه شینواري دې وجې وه شینواري سره دا شی پېچان هم و شینواري کسب هم شینواری ګډ هم پېژني غوښه هم پېژني هر شی پېژني د وریتې بیل ګډي دیګي بیل ګډي د روټ بیل ګډي نو دا شی چې دا د شینوارو نه بدي باندې هغه شو شینوار په لاس کې پاکم او شینواري بدي کار باندې پېژنم د شینواري نه بخیر بل سړی بدي کار باندې نه پوهېږي د شینواری هغه چې بوډۍ لګېدلی شینواری به ورسره وي ځان له داسې روسي کوي که ارزي کې وي که کوټه کې که کراچۍ کې که په اسلام آباد کې دا څومره کسب چې دا ټول شینواري کوي دا چې دا موږ د 32 روپۍ سر نه سټارټ کړې وه 32 روپۍ سر باندې وه په 28 به اومه وه 32 به پخه وه دا موږ یادګار دی اوس بس ده ورته وګوره چې اوس 2000 1600 1800 2200 په دې باندې سیر شینواری خو تمام دنیا کې مشهوره شینواری چې شاید له پوخ کا بخاره معلوم وي که هغه ساده پخه کم خوږه به وي که روشه له پوخ کم خوږ وي که وریتا له وکم سمه وي داسې به نه خامخا به شینواری چې داسې له پرې ووایي به خوږه وي په غوښه کې په غوښه باندې پوهېږي او نور خلک هم غوښه نه پوهېږي صحیح ده که صابان به وي خو چې غوښه ورته راځوړې دي دوی نه پوهېږي دوی څاروي غاښ کړي که دوی نه یې کوي خالي یې شینواري تیکه په غوښه باندې پوره نه رسوي دا د کسبګر سړي کار دی کسب سړی نه چې په سلو مالو کې کسب پرېم له روغ مال هم پرې راوکاږي او خراب هم پرې راوکاږي هوټل والې دا هغه نه شي کوی دا بېلېده دا چې څوک خپله حلاله که هغه ته خپل مال پته لګي دا وجه دا خو ډېر پوهه غواړي